عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة ثمانية أبواب منها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون او كما قال عليه الصلاة والسلام رواه متفق عليه. د بخاری او د مسلم روایت ته حضرت سهل ابن سعد رضی الله تعالی عنہ یو صحابی دا د نبی مهربان صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک نقل کړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمی چې په جنت شي اوته دروازې دي، د دې اوته دروازې نه د یوې دروازې نوم د ریان، لا يدخله الا الصائمون، په دې دروازې نه داخليږي مګر هغه خلک چې چا په دنیا شي رژې په صحیح طریقې باندې نیولې. نو مقصد دا ده چې الله رب العالمین د دغه رژې دوري خلک د پورا بقاعده په جنت شي و دروازه مختص کړي دو، خو دا هغه رژې دوري چې رژې زیات نیولې او پر رژې شي د الله رب العالمین رضای حاصل کړي، د الله تعالی عبادت یې کړی او تقوی حاصل کړي او د رژې دی نیولې مقصد یې دی چې الله رب العالمین په د رژې نیولې باندې د من روزي شي او د فضلیات او د لغویات نه خپل ځون په د رژې شي بچ کړاوي. نو دغه خلک د پر الله رب العالمین دغه یو دروازه مختص کړي دي چې په دې باندې وي صرف رژې دوري خلک نه راوځي. یعنی په جنت شي دروازې نو مینه داسې چې د نیکی په نوم باندې دي. زنه خل داسې وي چې هغه په دنیا شي ټولې نیکی کوي، خو په زنه نیکی شي دی یو مقام لکه یو سړی چې لمینځه کوي، زکوت پرې کوي، دغه رنګې حج کوي، رژان سي خدای په انفاق فی سبیل الله شي د الله په لیار شي په خپل مول لګول شي ډیر مشهور او ډیر زیات دی کوشش کوي. نو دغه خلک د پر الله رب العالمین په ورځ د قیامت انفاق فی سبیل الله دروازه. نو دا داسې د نیکی په نوم دروازې دي چې په دې دروازې باندې وي جنتیون داخليږي. او ریان د رینا ده او ریو یې د تند ختمولې ته، یعنی د دغه خلک د پر دغه دروازه دو چې کیمه خلک په دنیا شي لوژه تند برداشت کړي رژې نیولې وي د الله د رضا د پورا، نو په دې دروازې باندې وي د رژې دور خلک الله رب العالمین داخلي. الله رب العالمین د عمل کوي توفیق